हो गया अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ये वो लोग हैं دا هغه خلک دي چاله که مونږ په ځمکه طاقت ورکو نو هغوی مونځ قایموي، زکات ورکوي او د نیکو خبرو حکم ورکوي او د بدو خبرو نه منع کوي او د هرې خبرې انجام هم د خدای پاک په اختیار کې دی. الحمدلله نن جماعت احمدیه جاپان لا د خپل وړومبي جومات د جوړولو توفیق ترلاسه شوی دی. خدای پاک د دا تعمیر په هر لحاظ بابرکته کړي او تاسو د هغه مقصد پوره کوونکي شئ چې کوم د جومات د جوړولو مقصد دی. جومات خو غیر احمدیان او دا کوم چې نور مسلمانان دي هغوی هم جوړوي او په لکونو کرونو ډالرونه خرج کوي او ډېر ښکلي جوماتونه هغوی جوړوي. دلته جاپان کې دا د جماعت احمدیه لومبی جومات دی خو د دغه ملک دا لومبی جومات نه دی. دا ویل کېږي چې دلته د نورو مسلمانانو سل یا دینه هم زیات جوماتونه شته. نو صرف جومات جوړول څه داسې خبره نه ده چې موږ ورلپاره دا ویلی شو چې جاپان ته د راتګ زموږ مقصد پوره شو. دا خبره ځینې خلک ډېر په فخر کوي. دا خبره ځینې خلک ډېر په فخر موږ ته وایي چې دا جومات چې کوم موږ جوړ کړی دا د ګنجایش په لحاظ د جاپان د ټولو نه لوی جومات دی. خو دا هم څه داسې اهمه خبره نه ده چې موږ دا وګڼو چې لکه موږ خپلې انتها ته ورسېدو، خپل انتهاونه موږ ترلاسه کړه. زموږ مقصد خو به هله پوره کېږي چې کله موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت ته د راتلو د مقصد د ترلاسه کولو کوشش وکړو. هغه مقصد دا دی چې زموږ د خدای پاک سره تعلق پیدا شي او موږ د هغه د عبادت حق پوره کوونکي شو. د هغه د مخلوق حق پوره کوونکي دې موږ شو او خپلو عملي حالتونو ته دې موږ ګورو او د دې اوچت معیارونه ترلاسه کوونکي دې موږ شو. موږ د اسلام ښایسته پیغام، د اسلام ښایسته تعلیم د دغه قام هر تن ته ورسو. جاپان ته چې کله مذهبي ازادي ترلاسه شوه او د دې خلکو رجحان مذهب طرف ته جوړ شو نو د اسلام طرف ته د هغوی پام وګرځېدو. کله چې دا خبره د حضرت مسیح موعود علیه السلام علم ته راوستې شوه نو هغوی ډېر په شدت د دې خبرې اظهار کړی و چې جاپانیانو ته د حقیقي اسلام پیغام ورسي. دا یې واضح کړي وو چې که
د اسلام طرف ته د جاپان د خلکو رجحان جوړ شوی دی. نن 100 کاله مخکې نو بیا پکار ده چې د حقیقي اسلام پیغام د هغوی ته ورسولی شي. ګینې جاپانیانو ته څه ضرورت دی چې هغوی د مړ مذهب طرف ته لاړ شي. هغوی فرمایلي چې چا کې یعنې د نور مسلمانان هغوی یادول چې کوم مسلمانانو کې چې په خپله د اسلام رول نشته هغوی به نورو ته څه فایده ورکړي. هغوی فرمایل چې د نورو مسلمانانو خو د وحي دروازه چې بنده کړې ده نو خپل مذهب یې د مړي په شان جوړ کړی دی. هغوی ډېر په درد دا فرمایلي وو چې دا نور مسلمانان صرف هم په ځان ظلم نه کوي، یعنې دا چې وایي چې د وحي دروازه بنده شوې ده نو په دې صرف دا نه چې هم په ځان ظلم کوي بلکې نورو خلکو ته د خپلو عقیدو او د خراب عمل چې هغوی ښیي، خپله عقیده او خراب عمل چې هغوی ښیي نو اسلام کې داخلېدو نه ودروي. هغوی سره کومه داسې وسله ده چې پردي مذهبونه پرې ختمول غواړي. هغوی خپل منونکو ته دا وایي چې په کار دا ده چې زموږ جومات نه دی یو څو کسان دې کار لپاره د تیار کړی شي، داسې کسان چې لیاقت او جرأت لري. بیا هغوی د دې خبرې اظهار هم کړی و، د دې خواهش اظهار هم کړی و چې هغوی جاپانیانو لپاره د تبلیغ یو کتاب لیکل غواړي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د هغوی پیغام په دنیا کې خپرولو نه راغلی و نو جاپان هم د هغې نه بهر نه دی، جزایر هم دې نه بهر نه دی او باقي دنیا هم د دې نه بهر نه ده. دا د خدای پاک فضل او احسان دی چې تاسو ته په دغه ملک کې د راتلو موقع ترلاسه شوې ده. دا د خدای پاک احسان دی چې تاسو کې داسې خلک هم شته چې دلته چې راغلي دي نو خدای پاک د هغوی کاروبارونو له ترقي ورکړې ده. تقریبا ټول خلک داسې دي چې دلته چې راغلي دي نو په معاشي لحاظ حالات د پاکستان په نسبت دلته ښه شوي دي. تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې پلار نیکه یې احمدیت قبول کړی و او یقینا داسې خلک به هم پکې وي چې چا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبرې اورېدلې وي نو دا خواهش به پکې پیدا شوی و چې کاش چې موږ ته موقع ترلاسه شي نو موږ به جاپان ته به هم لاړ شو دنیا کې او د دنیا نور ځایونو ته به هم لاړ شو، د اسلام ښایسته تعلیم به خورو. خو د هغوی دا حسرت د هغوی په زړونو کې پاتې شو. خو تاسو ته خدای پاک دا موقع ورکړې ده چې جاپان ته راغلی او دنیا ته راووتی چې دا پیغام خور کړي. آیا تاسو صرف معاشي آسودګي ترلاسه کولو لپاره جاپان ته راغلي وئ؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام خو په دغه خبره د غم اظهار فرمایي چې دا نور مسلمانان به جاپان کې اسلام څه خور کړي. دوی خو د خدای پاک د کلام او د وحي دروازه بنده کړې ده او اسلام یې د مثال د مړي جوړ کړی دی. نو جاپانیانو ته یا دنیا کې چې کم بل ملک هم خلک اوسېږي هغوی ته د یو مړ مذهب څه ضرورت دی؟ هغوی فرمایي چې دا خو تاسو یې چې د اسلام د ژوندي کېدو ثبوت ورکولی شي، د دې خوبه دنیا ته ښودلی شئ.
چې خدای پاک سره د تعلق لارې بندې کړي، چې خدای پاک سره د تعلق لارې بندې کړي، نو دا مسلمانان او نو د مسلمانانو او د نورو مذهب منونکو خلکو ترمنځ فرق څه پاتې شو؟ که د اسلام برتري په دنیا ثابتول غواړي، که د اسلام برتري په دنیا ثابتېدی شي، نو دا هم د خدای پاک سره په ژوندي تعلق پیدا کولو ثابتېدی شي. دنیا ته دا خبره ښودلو ثابتېدی شي چې د اسلام خدای اوس هم چې چا سره مینه کوي هغه سره خبرې هم کوي. نو دا برتري ثابتولو لپاره دا کافي نه چې تاسو دلته راغئ او معاشي آسودګي تاسو ترلاسه شوه، او یقینا چې دا کافي نه ده. هر یو تن ته پکار ده چې خدای پاک سره د تعلق جوړ کړي. د اسلام خورولو لپاره د تورې ضرورت نشته. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې څوک په خدای پاک باندې کامل او مکمل یقین او ایمان لري. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې د چا د عبادت معیار اوچت وي. د اسلام خورولو لپاره د هغو خلکو ضرورت دی چې خلک وجلو پسې د خپل د نفسونو خلاف جهاد کوي او خپل عملی حالتونه سموي. دا یو ډېره لویه المیه ده. د مسلمانانو د حالت دا المیه ده چې یو خوا خو هغوی د خدای پاک د ژوندی وحي او د تعلق منکران شوي دي، او بل خوا هغوی د تورې په ذریعه د اسلام د خورولو کوشش کوي، په سختۍ د اسلام د خورولو کوشش کوي. تشدد خپلې لګیا دي، بے ګناه خلک وژني او د اسلام د خدمت دعوه کوي. اوس د تیرو ورځو کې چې پیرس کې چې کومه واقعه شوې ده، دا یو انتهایی ظالمانه فعل و. په داسې عمل دا خلک د خدای پاک فضلونه نه بلکې د هغه خفګان په بیه اخلي لګیا دي. نو په دې لحاظ هم نن د احمدیانو دا یو ډېره لویه ذمهواري ده چې یو خوا که هغوی به خپل د عبادتونو معیار اوچتوي، نو بل خوا د اسلام د ښایسته تعلیم به نورو ته تبلیغ هم کوي. نو دا جماعت هم چې جوړ کړی دی د دې حق پوره کوي. د دې حق پوره کولو لپاره 5 وخته دا آبادوي. د دې حق پوره کولو لپاره د خپل د عبادتونو معیار اوچت کوي. د دې حق پوره کولو لپاره د خپلو عملی حالتونو جاج واخلي. د دې حق پوره کولو لپاره د تبلیغ په میدان کې وسعت پیدا کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی وو چې چېرته چې د اسلام پیژندنه کول غواړئ نو هلته جومات جوړ کړئ، او چې جومات جوړ کړئ نو د تبلیغ لارې او د پیژندنې لارې به وپرانیستلی شي. نو دا جومات په تاسو دا ذمهواري اچوي چې که یو خوا د عبادتونو معیارونه به اوچتوئ نو هلته نو بل خوا بیا تبلیغ لپاره به هم ځان پوره تیاروئ. اوس د پرانیستې د سورې نه مخکې هم میډیا د دې جومات ډېر تشهیر کړی دی او د یو امن پسند د اسلام تعارف په حواله دا د ملک د خلکو مخې ته وړاندې کړی دی. نو د دغه پیژندنې نه دغه تعارف نه فایده ترلاسه کول اوس دلته چې کوم احمدیان اوسېږي د هغوی دا کار دی چې دې نه فایده پورته کړي. جاپانیانو لپاره جومات څه نوی څیز نه دی، لکه څنګه چې ما وویل چې تقریبا 100 جوماتونه دلته مخکې نه شته. نو زموږ د جومات پرانیستل دوی دومره اهمیت ولې ورکړو؟ دې لپاره چې موږ د
عام مسلمانانو نه بیل د اسلام یو تصویر ښایو، هغه حقیقي تصویر چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلی و، او هغه تصویر چې د کوم تصویر ښودلو لپاره په دغه زمانه کې خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ریښتونی غلام را لېږلی دی. نو دغه تصویر ښودلو لپاره تاسو به هم پکار وي چې خپله ذمهوارۍ پوره کړئ، او دا ذمهوارۍ نشي پوره کېدی تر څو چې تاسو د عقیدې صرف په پختګۍ قایم نه یې، بلکې د عملی حالتونو د اعلی معیارونو د ترلاسه کولو کوشش هم کوئ. یو بل سره مینه، محبت او ورورولۍ له وده ورکوونکي د تاسو شئ. چېرته چې زموږ د آقا او د متا نظر دی، چېرته چې د هغوی د ریښتوني غلام نظر دی، هغوی څه کړي وو، هغوی څه ښودلي وو، هغوی خپل ماحول کې د هغه مینې او د محبت عملي اظهار هم کړی و چې کوم هغوی تعلیم ورکولو. نو خپل نظرونه به موږ هغه طرف ته ساتو. د دې ذکر موږ ته قرآن کې ملاویږي، نو صرف دا ویل چې الحمدلله موږ د زمانې امام ومنلو او الحمدلله موږ احمدیان یو، دا کافي نه ده. دا کم آیت چې ما تلاوت وکړو، په دې کې د کومو خبرو طرف ته چې پام ګرځولی شوی دی، د کومو خبرو طرف ته چې خدای پاک پام ګرځولی دی، نو د هغې مخاطب په دې زمانه کې هم احمدیان دي، ځکه چې موږ هغه خلک یو چې د زمانې امام چې چا منلی دی، موږ هغه خلک یو چې د دین تمکنت لپاره د خلافت نظام جاری دی. یو احمدي مسلمان لپاره چا چې د دې زمانې امام منلی دی او هغه احمدي چې خلافت سره د تړون دعوه لري، هغه لپاره خدای پاک ځینې اصولي خبرې بیان فرمایلی دي، او هغه دا چې یو خو د منځونو قیام طرف ته پام لرئ. دا بنیادي مقصد د ستاسو د پیدایش. که منځونه نه کوئ، که د عبادتونو طرف ته پام نشته، نو بیا دا دعوې هم غلطې دي چې موږ حقیقي مسلمانان یو، او دا دعوې هم غلطې دي چې موږ په دنیا کې انقلاب پیدا کړو. دا دعوې هم غلطې دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ریښتونی غلام منلی دی، ځکه چې هغوی خو د خپل د راتګ مقصد همدا بیان فرمایلی دی چې د خدای د بنده د خدای پاک سره تړون جوړ کړي، او بیا هغوی دا فرمایلی دي چې دویم مقصد دا دی چې د یو بل حق پوره کړي. په دغه آیت کې هم خدای پاک فرمایلی دي چې د خدای پاک د حقیقي بندګانو خصوصیت دا دی چې هغوی د خدای پاک نه ویریږي، د هغه د عبادت حق پوره کوي، خپل مال د خدای پاک د رضا له خاطره د انسانیت د ښېګړې او بهترۍ لپاره خرج کوي، او صرف په خپل ژوند کې دوی د انقلاب نه پیدا کوي چې په تقوا باندې روان ژوند به تېروي، بلکې خپلې نمونې نورو ته ښیي او نور خلک هم د ځان سره کړي، او هغوی ته هم دا ښیي چې د ژوند اصل مقصد څه دی، هغوی ته هم دا ښیي چې شیطان نه به څنګه بچ پاتې کېږو. نو که په دې زمانه کې موږ د خدای پاک له طرفه راغلي د خدای پاک د فرستاده منونکي یو، نو بیا به موږ د دغو خبرو خیال ساتو چې خدای پاک چې کم د احسان په موږ کړی دی، چې دا نور مسلمانان چې کم خواره پراته دي، هغوی هېڅ اواز نه لري چې هغوی په یو لاس یو ځای کوي. نو موږ ته خو خدای پاک چې توفیق راکړی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی،
نو بیا د هغوی نه پس چې کوم د خلافت نظام جاری دی د هغې په ذریعې موږ ته هغه تمکنت عطا کړی دی چې موږ په یو آواز کینو وباسو. تمکنت صرف د حکومت ترلاسه کېدل نه وي بلکې د یو روب اظهار هم وي او په زړه کې د سکون پیدا کېدل هم وي. انشاءالله هغه وخت هم راځي چې حکومتونه به هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام غلامۍ کې به راشي او صحیح اسلام باندې به پوه شي. خو دا وخت هم دنیا اوس زموږ طرف ته نظر لري، زموږ طرف ته ګوري چې موږ ته د اسلام صحیح تعلیم وښایي. نو دا یو تمکنت د یو روب دی چې اوس خدای پاک په دنیا باندې اچوي لګیا دی. خدای نه به فایده پورته کوونکي خلک هماغه وي چې څوک د خدای پاک خبرو طرف ته پام لري. نو خدای پاک فرمایلی دی چې دغه فضل وارثان جوړېدو لپاره په نیکۍ قایم شئ او نیکۍ خوروئ او بدۍ نه بچ شئ او نور خلک هم بچ ساتئ. نو تر څو چې په دې قایم یې دا بنیادی اصول هم ټینګ نیولي وي نو ترقي به کوئ. نو هر احمدي ته همیشه دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د خپلو اعمالو کې ترقۍ طرف ته هم پام لري. عمله به دنیا به خپل طرف ته متوجه کولی شي او همداسې به بیا د هغه تمکنت سبب هم جوړیږي چې حکومتونه به هم د دغه حقیقي تعلیم تابع شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامۍ ته به راشي. نو د ډېرو لویو مقصدونو د حصول زیری خدای پاک حقیقي مسلمانانو له ورکړي لګیا دی. خو هغه مسلمانانو له چې ظالمان نه دي بلکې په انصاف به قایم وي چې خدای پاک هیروي نه بلکې د هغه د عبادت حق پوره کوونکي دي. د هغه مسلمانان چې د نورو خلکو حقونه نه غصب کوي بلکې د هغوی حقونه پوره کوي. هغه مسلمانان چې خودغرضه نه دي بلکې بې نفسه دي. هغه مسلمانان چې د خلافت احمدیه سره د وفا تعلق لري صرف په اجتماعاتو باندې د لوزونو تکرار نه کوي بلکې نیکۍ خورولو او بدۍ نه خلک ودرولو لپاره مخکې د خپل د نفس جایزه اخلي. هغه مسلمانان چې د جماعت د نظام حفاظت لپاره خپل اناونه قرباني نو دا هغه څیزونه دي چې انسان به خدای پاک ته جوخته. دا هغه څیزونه دي چې انسان نه د خدای پاک د مخلوق حق پوره کوونکي جوړي. دا هغه څیزونه دي چې انسان په حقیقي احمدي جوړیږي. یعنې هغه حقیقي احمدي چې د کومه توقع حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپلو منونکو نه لرله. تاسو کې ځینې خلک داسې دي چې دا وایي چې موږ خلافت لپاره هر څیز قربانولو له تیار یو. خو چې کله چې هغوی ته د یو بل سره د خفګانونو او د رنجشونو د ختمولو لپاره وویلی شي او یووالي لپاره وویلی شي نو بیا سل باندې هغوی لټول شروع کړي. نو که حقیقي مؤمنان جوړېدل غواړي نو د فساد باندې او لارې لټولو په ځای قرباني کوئ او امن او سلامتی قایموئ. چې دې جماعت طرف ته منسوبېږئ نو یاد لرئ چې تاسو داسې د یو خښتو یا د سیمټو یا د کاڼو نه جوړ عمارت طرف ته نه منسوبېږئ لګیایئ بلکې هغه تن ته منسوبېږئ لګیایئ چې خدای پاک په دې زمانه کې دې لپاره رالېږلی دی چې د بنده تعلق خدای پاک سره جوړ کړي او ټول ذاتي رنجشونه او خواهشونه او اناونه ختم کړي او هغه نظام سره تاسو وتړي چې قرباني غواړي او صرف د مال قرباني نه بلکې د خپل د انا قرباني
دا نظام امر بالمعروف صرف نور لپاره نه غواړي بلکې خلک مخکې د خپل نفس طرف ته متوجه کوي چې آیا تاسو چې سوایي هغه تاسو کوئ هم نهي عن المنکر لپاره نهي عن المنکر نور ویلو نه مخکې د خپل د نفس جایزه اخیستو لپاره وایي تاسو کې اکثریت د پاکستان نه راغلی دی او پاکستان کې تاسو باندې پابندۍ دي سختۍ دي او تنګۍ زغمئ عبادت کولو کې هم که خپل جماعت تم جماعت ویلو نو په دې تاسو له سزا ورکړل کېږي که چاته سلام وکړو نو په دې د 3 کالو قید ورکړل کېږي تاسو کې ځینې داسې خلک هم دي چې د دغو تنګو د لاسه دلته پناه اخیسته ده او ځینې کاروباري خلک هم دي نو په دې خبره لږ سوچ وکړئ او غور وکړئ چې خدای پاک څومره فضل تاسو باندې دلته فرمایلی دی چې دلته په عبادت کولو هیڅ سختي نشته دی جماعت ته که جماعت وایي نو هیڅ سزا په دې نشته ستاسو د سلامتۍ پیغام دلته خوښول کېږي جیل ته پې نه ځئ نو آیا دا خبرې د دې تقاضا نه کوي چې تاسو په ځان کې د انقلابي تبدیلۍ راوستو کوشش وکړئ د خپل د پیدایش مقصد وپېژنئ د خپل د نفس خواهشاتو د تکمیل په ځای د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش وکړئ یو بل سره هم په مینه او په محبت اوسئ او په معاشره کې هم دا مینه او دا محبت خپور کړئ ځان کې هغه خصوصیات پیدا کړئ چې کوم خدای پاک له موږ غواړي صرف د جماعت په جوړېدو به هغه خصوصیات نه پیدا کېږي بلکې دې لپاره به کوشش کول پکار دی د دغو خصوصیاتو ذکر خدای پاک په قرآن کې یو ځای کې داسې فرمایلی دی فرمایي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین چې توبه کوونکي عبادت کوونکي حمد کوونکي د خدای پاک په لاره کې سفر کوونکي خدای پاک لپاره رکوع کوونکي سجدې کوونکي د نیکو خبرو حکم کوونکي او د بدو خبرو نه منع کوونکي او د خدای پاک د حدودو حفاظت کوونکي ټول رښتوني مؤمنان دي او د مؤمنانو له بشارت ورکا نو لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دي چې د یو انسان د حقيقي مؤمن جوړېدو لپاره وړومبی شرط دا دی چې هغه د توبه وکړي یعنی د خپلو ګناهونو اقرار دی وکړي او بیا د ګناهونو اقرار چې کوي نو په مکمل طور دی دا لوزم کې چې دی نه به بچ پاتې کېږي ګناهونه صرف لوی لوی ګناهونه نه بلکې وړې وړې غلطۍ چې په نظام کې خرابۍ پیدا کوي هغه بیا ګناهونه جوړ شي او چې کله په دې لوز قائم شي نو بیا د خدای پاک د عبادت حق پوره کوي او د دې او د عبادت حق پوره کوي او داسې عبادت کول د یو مؤمن فرض دی د خدای پاک په مرضی ځان روانول دا د یو مؤمن فرض دی او د خدای پاک مرضی څه ده لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر وکړو چې د خدای پاک مرضی دا ده چې انسان د خدای پاک عبادت وکړي لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما پیریان او انسانان صرف خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي نو نه خو مالدارو خلکو او کاروباریانو لپاره څه گنجائش ته چې هغوی د عبادت نه بهر شي
او نه عام انسانانو لپاره او غریبانو لپاره څه ګنجایش شته چې هغوی د په عبادت کې څه ناراستي وکړي. جومات جوړولو کې ځینو خلکو ډېرې لوی لوی قربانۍ کړې دي یا ځان یې په تکلیف کې اچولی دی او ځینو داسې خلکو چې کم آمدني لري هغوی ډېرې لوی لوی مالي قربانۍ کړې دي. ماشومانو هم ډېرې لوی اعلی نمونې قایمې کړې دي. خو دا هر څه چې تاسو کړي دي نو دا بې انتها قرباني چې د جومات تعمیر لپاره تاسو کړې ده نو دا دې خبره نه تاسو هیڅوک هم نه بری کوي چې تاسو دې په عبادتونو کې ناراستي وښایئ. دا قربانۍ به عمله قبلیږي چې تاسو دې د دغه جومات د آبادۍ حق هم پوره کړئ، د خدای پاک د عبادت حق پوره کړئ. نو خدای پاک فرمایي چې حمد کوونکي شئ. د خدای پاک د حمد حق د هغه په عبادت پوره کیږي. د خدای پاک حمد کوي چې هغه د دې جومات لپاره د قربانۍ توفیق تاسو له درکو. داسې حق پوره کړئ. د خدای پاک حمد کوي چې هغه تاسو له دا جومات درکو او د تبلیغ میدانونه تاسو لپاره وپرانستل. د خدای پاک حمد داسې کوي چې هغه د اسلام د ښایسته تعلیم ښودلو نوې نوې لارې پرانیستې. د خدای پاک حمد کوي چې هغه ستاسو معاشي حالات ښه کړه او دا معاشي حالات ښه کېدل د چا د عقل یا د هوښیارۍ یا د علم په وجه نه بلکې صرف د خدای پاک د فضلونو په وجه ده په وجه شوي دي. نو ځکه د خدای پاک فضلونه یادوي. د خدای پاک حمد دام دی چې که ځینې ناموافقه حالات که راشي نو په هغې هم د هغه شکر کوئ. هېڅ چېرې هم ناشکري مه کوئ. د خدای پاک حمد په دې هم کوي چې هغه د زمانې د امام د منلو توفیق تاسو له درکړی دی او د ضایع کېدو نه یې بچ کړي. بیا خدای پاک فرمایي چې مؤمن په خپلو سفرونو کې هم د خدای پاک چې مؤمن خپل سفرونه هم د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو ذریعه جوړوي. نو په دې لحاظ ستاسو دغه ملک ته راتلل پکار ده چې د تبلیغ په میدان کې د ترقۍ ذریعه شي او په دې د تاسو د خدای پاک رضا ترلاسه کوونکي شئ. بیا فرمایي چې مؤمن رکوع کوونکی وي. یو خو د منځونو رکوع وي خو د دې یو معنی دام دی چې خپل وخت او خپل ژوند او خپل مال د دین په لاره کې قربانوي. نو د خپل لوزونو خیال ساتئ. صرف د ژوند او د مال او د وخت او د رزق د قربانولو چې کوم لوز دی دا صرف د دې تکرار صرف رسمي مه کوئ بلکې د دې عملی تصویر جوړ شئ. بیا خدای پاک فرمایي چې مؤمن لپاره ساجد کېدل هم ضروري دی. یعنی د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو پوره کوشش کوئ. د خپلو دعاګانو طرف ته توجه وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې د سجدې په حالت کې مؤمن خدای پاک ته ټولو کې زیات جوخت وي. نو دغه د قربت د سجدو د لټون کوشش کوئ. صرف تندې په ځمکه لګول سجده نه ده بلکې د خدای پاک د رضا حصول لپاره ډېرې په عاجزۍ د خدای پاک مخې ته ټیټېږئ او د هغه د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوئ. د خدای پاک مخې ته خپل هر څه قربانولو او خپل اناونه وروستو پرېښودو، خپل د عزت د هېرولو، خپل د عزت د وروستو پرېښودو او د خدای پاک په حکمونو باندې د روانېدو، د نظام د پابندۍ طرف ته د
د توجه کولو ضرورت دی او د نظام د اطاعت هم، ځکه چې دا هم د خدای پاک حکم دی، دا په دې هم د خدای پاک قرب ترلاسه کیږي. نو سجدې د خدای پاک قرب ترلاسه کولو لپاره وي او هغه وخت کیږي چې په انسان کې عاجزي پیدا کیږي. نو د دې لټون متفکر دی او چې د داسې عاجزانه سجدو توفیق موږ ته ترلاسه شي، د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو انتهایی کوشش طرف ته چې زموږ پام وي، نو بیا خپل سره د ټول استعداد نور ته هم د نیکو خبرو تلقین کول پکار دي چې هغوی د خدای پاک ته جوخت شي. بیا د تبلیغ طرف ته پام وکړي. دا نور خلک چې په دنیا کې غرقېږي لګیا دي، دا دوی د خدای پاک مخې ته ټیټ کړي. دا نور خلک هم په ګناهونو کې د ډوبېدو نه او په اور کې د پرېوتو نه بچ کړي. نن د هر احمدي کار دی، دا ذمہواري ده چې موږ دنیا د خدای پاک د خفګان نه بچ کړو. او بیا دا یاد ساتئ لکه څنګه چې ما مخکې مو ویلې چې دلته خدای پاک فرمایي چې حقیقي مؤمنان د خدای پاک د حدودو حفاظت کوونکي وي. په دغو خبرو نظر ساتئ او د دې حفاظت کوئ، یعنی په دې باندې د عمل سره د پوره پابندۍ کوشش کوئ. یعنی کومه خبره چې خدای پاک ښودلې دي په قرآن کې بیان شوي دي، د هغو خبرو حفاظت کولم زمون کار دی چې کوم خدای پاک او د هغه رسول ښودلې دي. د هغو خبرو طرف ته پام لرئ چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلې دي، او د خپل جماعت نه چې د کومو خبرو توقع لرلی ده. د هغو خبرو طرف ته توجه ساتئ، هغه اورئ، په هغې باندې د عمل کوشش کوئ چې کوم د وخت خلیفه له طرفه تاسو ته ویلې کېږي. د خپل د ایمان او د عمل حفاظت کوئ. په دې زمانه کې خدای پاک موږ له د خلافت انعام راکړی دی، د دې قدر کول پکار دی. د دې قدر کوئ ځکه چې خدای پاک د دین تمکنت لپاره دا یو لازمي جز ګرځولی دی او د دې خوشخبري هغو مؤمنانو له ورکړې ده چې په دغو ټولو خبرو باندې عمل کوي. نو خپلې جایزې واخلئ او په هغو خلکو کې شامل شئ چې چاله د رښتوني مؤمن کېدو زیری خدای پاک ورکړی دی. د خدای پاک دا احسان دی چې هغه دې زمانې کې د دې زمانې چې کوم ایجادات دي هغه هم زموږ تابع کړي دي. جومات هر کال په لکونو ډالرونه خرج کوي په MTA باندې. دا د تبلیغ او د تربیت بهترینه ذریعه ده او د ټولو نه لویه خبره دا چې دا د وخت خلیفه سره د رابطې وسیله ده. تیرو ورځو کې دلته یو ملاقات کې یو مور هغې ذکر وکړو چې د ماشومانو د تربیت انتظام نشته، نو انتظام پکار دی. نو په ځای د دې چې مبلغ یا انتظامیه له الزام ورکوي، نو دا خو لږ سوچ کوي چې په هفته کې 6 ورځې ماشوم یا خو مور پلار سره وي یا په سکول کې. نو کله چې هغوی کور کې وي نو کم از کم هغه وخت د خلیفه د پروګرامونو د اورېدو طرف ته د هغوی پام ګرځوي. په دې به یو تعلق، یو محبت جوړېږي، په دې به تربیت کېږي. د جومات د وحدت نه به هغوی خبرېږي. نو که مور پلار خپل راتلونکي نسلونه سمبالول غواړي، نو په خپله دې هم د خلیفه د پروګرامونو سره دې ځان وتړي او د ماشومانو تړون دې جوړ کړي. ځینې غیر احمدیان ماته ځینې وخت لیکي چې موږ احمدیان نه یو، خو ستاسو خطبه یا فلاني پروګرام چې موږ واورېدو نو د دین د حقیقت نه خبر شو. نو یو احمدي لپاره خو د دین زده کړې او د اصلاح لپاره او د وحدت قیام لپاره ډېر زیات دا ضروري دي چې هغه د وخت خلیفه پروګرامونو سره دې تړون جوړ کړي. که د وخت
فرق دی. مثلا دلته په جاپان کې چې کله هلته نیغ په نیغه خطبه روانې نو دلته بیل وخت دی نو په مختلفو وختونو کې پروګرامونه راځي هغه اورېدل کېدی شي. یوه بیماري ځینې خلکو کې دام ده چې هغوی د یو بل بدی لټوي. نو د یو بل بدی لټولو په ځای خپل کار په خپل وخت په تعمیري کارونو کې لګوي. همدغه شان عهدیداران هم که هغوی د جومات صدران دي یا نور عهدیداران دي هغوی ته پکار ده چې په مینه او په محبت د خلکو تربیت کوي او مینه او محبت له وده ورکوي. خفګانونه زیاتولو په ځای خفګانونو له وده ورکولو په ځای محبتونو له وده ورکوي. نورو له خو دا پیغام ورکوي چې مینه د ټولو لپاره نفرت د هیچا نه نه او په خپل هم په زړونو کې بغضونه او کینې دي نو بیا د دې هېڅ فایده نشته دی. او کوم خلک چې په داسې حالتونو کې دي نو هغوی دی د خدای پاک رضا ترلاسه کولو لپاره دی د حالت خپل بدل کړي خپل دننه د تبدیلی پیدا کولو کوشش وکړي او په هغه خلکو کې شامل شي چې خدای پاک د رښتونې مؤمن کېدو بشارت ورکړی دی. ځینې وخت ځینې ځل په کورونو کې د جومات د نظام خلاف خبرو ته یا د عهدیدارانو خلاف خبرو کولو ته خبرې کول یو معمولي څیز دا ګڼل کېږي خو په نامحسوسه طریقه داسې تاسو خپل راتلونکي نسلونه خرابوئ. نو لږ سوچ وکړئ چې دا وخت موږ دا کوو چې امر بالمعروف به کوو او نهي عن المنکر به کوو نیکي به خورو او بدی به ودرو نو مخکې تاسو ځان ته او خپل د کور خلکو او ماشومانو ته دا خبره وکړئ ګینې ستاسو د تبلیغ به هېڅ اثر نه کېږي. دا جومات هم خو جوړ کړو لکه څنګه چې ما وویل چې دغه جومات حق پوره کولو لپاره کوشش هم وکړئ. جاپاني احمدیانو ته به هم زه دا ووایم چې دین زده کړئ او خپل ایمان او پیکان کې ترقي وکړئ. دا مه ګورئ چې فلانې پیدایشي احمدي دی یا دومره زوړ احمدي دی او څنګه دی که هغه کمزوری دی نو د دین په معامله کې تاسو هغه لپاره د هدایت سبب جوړ شئ. ما ډېر ځل مخکې دا ویلي دي چې خدای پاک د چا خپلوان نه دی. څوک چې نیک عمل کوي او د خپل د عبادت معیار اوچتوي نو د خدای پاک تایید او نصرت به بیا هغه سره وي. خدای پاک دې وکړي چې هر احمدي دی دا اصول ځان ته وړاندې ږدي او خپل ژوند یې تېروي او دا جومات د هر احمدي ایمان کې هم او د هغه عملی حالت کې هم د یو انقلابي بدلون راوستو سبب جوړ شي. صرف دا نه چې په عرضي شوق او په عرضي جذبه دا جومات جوړ کړي بلکې په حقیقت کې د دې حق پوره کوونکي د تاسو شئ. د جومات ځینې قواعد به زه وړاندې کړم. د جومات د ټوله رقبه 1000 مربع میټره ده. د دې 2 منزلونه دي. دلته راغلي خلکو خو به کتلي وي نو نورو ته به دا ووایم چې دا جومات د علاقې چې کوم مرکزي سړک دی په هغې باندې جوړ شوی دی او دا سړک د علاقې ډېر لوی سړکونه دي هغه یو بل سره ملاوي. د هایوې چې کومه خارجي لاره ده هغې ته دا ډېر جوړ دی بلکې 2 هایویز دی سره منسلک دی. جوخت ریلوے سټیشن هم موجود دی او ریلوے سټیشن د ناګویا چې کوم عالمي ایرپورټ دی هغې ته نیغ په نیغه یو ټرین ځي ریل ګاډي ځي نو په دې لحاظ هم دې کې ډېر سهولتونه دي. د جومات نوم ما بیت الاحد ایښی و او د تبرک په طور دلته د قادیان مسجد مبارک او د دارالمسیح خښتې هم نصب کړې شوې دي.
د دې عمارت چې کوم لومړی منزل دی په هغې کې د جومات مرکزي هال دی چېرته چې 1500 کسان مونځ کولی شي. دا کوم حال کې چې خلک ناست دی اوس. او برني منزل کې د لجنا حال دی، بیا صحن دی، هلته هم څه انتظام کیدی شي چې نور د فنکشنز وغیره تقریبا دلته دغه انعقاد کیدی شي او هغه هم که ورسره شامل کړی شي نو دې جومات کې 800 کسان یو وخت کې مونځ کولی شي. بیا په دویم منزل باندې دفتر هم دی، لایبرري هم ده، وړه شان لجنا حال دی، مربي هاوس دی، ګیسټ رومز دی. او دا جومات په بیه اخیستل شوی خو بعد کې بیا وروسته بدل کې تبدیلۍ شوې وې. نو په 4 ګوټونو کې د جومات رنګ ورکولو لپاره منارونه هم جوړ شوي دي او یو ګنبد هم جوړ شوی دی او په سړک باندې دی. نو ځکه د خلکو پام هم دې طرف ته ډېر جوړېږي لګیا دی. دا جومات صرف دا نه چې په جاپان بلکې د شمال مشرقي ایشیا چې کوم ملکونه دي یعنی چین، کوریا، هانګ کانګ، تایوان هغې کې هم د جومات احمدیه لومړی جومات دی. دا خو دا په اګدیو کې چې په نورو ځایونو کې هم د لارې پرانستو د دا وسیله جوړه شي او هلته دې هم جوماتونه ترقي وکړي او جوماتونه دې هلته جوړ کړي. لکه څنګه چې ما دا وویل چې دا عمارت په بیه اخیستل شوی و، دا بیا دې نه بیا جومات جوړ کړی شوی و. په 2014 کې دا ځای اخیستل شوی و په جون کې او د دې په اخیستو باندې او په تعمیر باندې ټوله خرچه 14 کروڑه 8 لکه ین خرچ شوی دي. دا جوړېږي تقریبا 12 لکه ډالره. دې کې تقریبا چې نیمه کمه برخه وه خو د مرکز له طرفه ګرانټ ورکړی شوی و، مدد ورکړی شوی و او باقي دلته وړوکی شان جومات دی خو هغوی ډېره لویه قرباني کړې ده او د دغه جومات په تعمیر کې هغوی خپله برخه ورکړې ده. خدای پاک دې ټولو له جزا ورکړي. کله چې جومات لپاره دا ځای اخیستل شوی و نو مخکې خو دا ګڼل کېده چې ډېره په اسانه به د جومات اجازت به ملاو شي، خو بیا یو وخت داسې راغو چې ډېره ګرانه ښکارېده چې دا اجازت به ملاو شي. د جومات په نامه رجسټریشن او د جومات په طور د دې استعمال ډېر ګران ښکارېدو او یو وخت کې خو وکیلانو د جومات کمیټې ته دا مشوره ورکړې وه چې دلته کار ډېر ګران معلومیږي او جومات رجسټر شوی نه دی، نو ځکه د جومات په نامه انتقال او نورې مسلې راپېښېدی شي. نو ښه به دی چې د دغه معاهدې نه دستبرداره شي. خو بیا خدای پاک دا ټول خنډونه پخپله لرې کړه او د مقامي خلکو له طرفه چې کومې مسلې یا د اعتراضونو د پیدا کېدو خدشه وه، دا چونکې وړوکی شان ښار دی او په دغه ښار کې دا ړومبی جومات دی، نو خو مقامي خلکو سره چې کله ملاقات وکړی شو نو خدای پاک د هغوی زړه پرانیسته او داسې پرانیسته چې هغوی فوراً د خپلې رضامندۍ اظهار وکړو او ځینې به هغوی کې دا وخت دلته موجوده وي په ناستو خلکو کې. نو پکار ده چې دا خبرې د دې ځای اوسېدونکو احمدیانو لپاره د ایمان او د یقین د اضافې باعث جوړ شي او زه بیا دا وایم چې دوی ته پکار ده چې په خپلو ذمهوارو باندې د پوهېدو طرف ته د دوی پام جوړ شي، دوی له پام ورکول د دوی پام دې طرف ته جوړېدل پکار دی. او ځینې واقع دي د جومات لپاره لوی قربانۍ ورکړې شوي دي، د مال قربانۍ. کله چې تحریک وکړی شو د جومات د مسجد بیت الاحد د جوړېدو نو یو احمدي وی یو چې هغوی ته چې کله تحریک وکړی شو نو هغوی سیکرټري مال د ځان سره بوته چې ما سره کور ته لاړ شي او څه چې نو به تاسو ته وړاندې کړم. د هغوی چې اهلیه دغه جاپانی ده نو هغوی چې لاړو هغوی ته د چندې ویلې نو هغوی مختلف ډبې راواخیسته، هغوی ته مخې ته کېښود، هغوی نه چې پیسې راویستې شوې نو دا ټول یا کم څیزونه چې راویستې شو نو هغه ټول تقریبا د 10,000
ډالر وو. همدغه شان د جاپان صدر صاحب دام لیکلی دی چې د ځینو ملګرو د حالاتو نه موږ خبرو چې د هغوی حالات ډېر ښه نه دي، خو هغوی بیا خپل اخراجات محدوده کړل او د خدای پاک د کور د تعمیر لپاره د قربانۍ سعادت یې ترلاسه کړو. او یو وخت داسې و چې کمې پیسې چې به هغوی ورکولې نو په هغې کې 2.5 لکه ډالره کمېده. نو بیا هم دغو ملګرو ډېر تکلیف وکړو او دا قرباني یې ورکړه. او کومو خلکو چې مخکې پیسې ورکړې وې هغوی بیا نور کوشش وکړو څه چې ورسره وو هغه یې وړاندې کړه. نو دغه شان تقریبا 7 لکه ډالره جمع شو. یو هلک دی چې سبق وایي او پارټ ټایم نوکري کوي، 80,000 ین تنخوا هغې ته میلاوېده. نو په هغې کې هر میاشت 50,000 ین هغوی جومات لپاره ورکول. دا ریپورټ چې تر کوم وخته لیکلی شو نو هغې کې دا لیکلي چې تر اوسه هغوی د توفیق میلاوېږي لګیا دی او تر اوسه هغوی دومره پیسې ورکوي. احمدیانو ماشومانو هم ډېرې قربانۍ کړې دي. خپل جیب خرچ به هغوی جومات لپاره په چندۍ کې وړاندې کولو. او په ماشومانو کې د ټولو نه زیاته قرباني یوې ماشومې کړې ده چې چاته په مختلفو وختونو کې په مختلفو کرنسیانو په صورت کې چې کومې تحفې میلاوېدې د مشرانو لخوا نو هغه یې جمع کړې وې او هغه یې په چندۍ کې ورکړي. دا تقریبا 9,000 ډالره جوړېده. احمدیانو زنانو هم ډېرې قربانۍ کړې دي، خپل کالي یې وړاندې کړي دي. او یوه مېرمن وه هغې خو خپل 40 بنګړي وړاندې کړي وو. او یوه بله وه چې هغې خپل هغه کالي چې د مور له طرفه ورته ورکړل شوي وو هغه یې په چندۍ کې ورکړه. یوه مېرمن چې د پاکستان نه راغلې ده هغوی هم د خپل د کالو یو نوی سیټ چې هغه جومات لپاره وړاندې کړو. او دا هغوی جنورۍ کې د هغوی د لور واده و هغې لپاره یې اخیستی و. خدای پاک دې دغو ټولو قربانۍ کوونکو له خپل طرفه ډېر څه وبخښي، د هغوی په اموالو کې د برکت واچوي، د هغوی په نفوسو کې د برکت واچوي، د هغوی ایمان او یقین دې نور هم زیات کړي او هغوی ټول دې د دغه جومات حق پوره کوونکي جوړ کړي. دا جومات د هغوی د عبادتونو معیار هم اوچت کړي او یو بل سره دې د هغوی مینه او محبت هم زیات شي. او دا مینه او محبت چې بیا نور خلک ګوري نو د هغوی توجه دې بیا دې طرف ته جوړه شي. غیر احمدیانو او چې کوم ګاونډیان دي هغوی هم ډېر د مینې او د خلوص اظهار کړی دی. یو جاپاني ملګری و هغوی چې خبر شو چې د جومات د پرانیستې په دستوري کې ګډون لپاره د بهر ملک نه ډېر ګڼ شمېر میلمانه را روان دي نو هغوی یو خپل ډېر لوی کور چې د 3 منزلو کور دی جومات ته وړاندې کړو چې خپل میلمانه دې کې ایثار کوي. همدغه شان د جومات ګاونډیان چې خبر شو چې دلته د جومات د پرانیستې لپاره میلمانه ډېر راځي نو هغوی د جومات له د پارکینګ ځای ورکړو د ګاډو د پارکینګ. او جاپانیان عموما چې کله د یو عمارت افتتاح کوي نو هغه عمارت ډېرو قیمتي ګلونو نه په ګلونو باندې هغه آراسته کوي. نو هغه 2 جاپاني ملګري دي هغوی چې خبر شو چې په جاپان کې د جومات احمدیه د جومات د پرانیستې دستوره به کېږي نو هغوی دا وایي چې د پرانیستې په دغه موقع به جومات به موږ په ګلونو آراسته کول غواړو نو هغوی بیا پوره مدد کړی دی. د جومات په رجسټریشن کې یو غیر مسلمه وکیل هم ډېر معاونت کړی دی، هغه هم بیان کړم هغوی ډېر کار کړی دی. دوی به قانوني معاونت هم کولو. ایکیو نجیمه صاحب ډېر بېلوس انداز کې هغوی معاونت فرمایلی دی. د هغوی د کار فیس کم نه کم 60,000 ډالره جوړېدو. خو هغوی دا وایي چې جومات احمدیه په جاپان ډېر
احسانونه کړي دي او دغه په بدل کې زه دا کار د معاوضې نه بغیر وکړم، نو هغوی هېڅ فیس نه دی اخیستی. په اخبارونو او په میډیا کې هم د دې ذکر شوی دی، لکه څنګه چې ما سر کې هم وویل چې ډېر ذکر شوی دی په لوی اخبارونو او په مشهورو ټي وي چینلونو کې هم، او د هغې په ذریعه تعارف شوی دی. او په 11 نومبر باندې د جومات د تعمیر د مکمل کېدو اعلان کې د ملک چې کوم دویم لوی اخبار دی هغې دا رپورټ چاپ کړی چې د مسلمانانو د هغو مسلمانانو چې امن او محبت د ایمان برخه ده، یعنې جماعت احمدیه د هغوی دا جومات او کمیونټي سنټر دلته چې کوم د لوکل ګورنمنټ علاقه ده دلته دا جومات جوړ شوی دی او دا 15 واړه مینارونه یې دي د دې جومات، او بیا یې دا هم پکې لیکلي چې 1500 کسان دلته لمونځ کولی شي. بیا دا هم لیکلي دي چې جماعت احمدیه همدغه شان پروګرامونه منعقد کوي چې پکې د امن او د محبت تشهیر وي او په خپلې معاشرې کې د یووالي د ودې خبره پکې کېږي. په جاپان کې زیاتره پاکستانیان او 15 د نورو قومونو سره تعلق لرونکي 200 احمدیان آباد دي. دی په رضاکارانه کارونو کې هم وړاندې وي او دا خلک کوبې کې چې کومه زلزله او سونامي راغلی وه په شمالي جاپان کې هغې کې هم او دې کال چې کوم سیلاب هم راغلی وه نو هغې کې متاثرینو کې د روټه ورکول په ذریعه هم دی په خدمت کې برخه اخلي. نو دا اثر دی د جماعت احمدیه چې په نورو قایم دی چې دا دوی د پرامن او د سلامتي خپرونکي اسلام نمایندګان دي، د خدمت خلق کوي. نو دې اثر قایم ساتل او دا خپرول زیاتول دا اوس د هر احمدي کار دی. خدای پاک دې ټولو له دې توفیق ورکړي چې هر احمدي دې دغه حقیقت هم خوري چې اسلام د مینې او د سلامتۍ مذهب دی او زموږ جماعتونه د دې علامت دي چې په دغه کام کې د اسلام د حقیقي پیغام د خپرولو لارې نور هم پراخې شي او دا کام نن په هغو خوش قسمتو کې شامل شي چې خپل پیدا کوونکي پیژني او د انسانیت محسن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مقام پیژني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.